پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو نه زیات امتحانات او مصیبتونه چې راځي کنه نو دا په انبیاو راځي. او بیا څومره چې یو انسان د ایمان په درجه کې کامل وي دومره په دې انسان باندې امتحان ګوره سخت راځي، دومره په سخت امتحانات راځي. لہذا په دغه امتحاناتو باندې صبر کول، په دغه امتحاناتو باندې د الله تعالی نه استعانت غوښتل، په دغه امتحاناتو باندې مخلوق ته فریاد نه کول، دا شیوه د انبیاو ده. نو یو انسان له پکار دی چې په ده باندې د الله د طرف نه کله امتحان راشي کنه نو په دغه امتحان کې د دې فریاد او چغې نه وایي چې ګینې بس دا سختۍ او دا تکلیفونه صرف په ما راځي، یعنې د بیمارو او د تکلیفونو او د سختو صرف زما در لیدلی دی. حالانکه امتحان چې الله راولي نو دا په یو ښه انسان، په یو نیک انسان باندې چې څومره الله ته نږدې نو دومره پې الله امتحان زیات راولي. نو چې امتحان پې راځي او چې په دغه امتحان کې کامیاب شي که نه، دغه امتحان کې کامیاب شي نو دغه انسان ته بیا الله تعالی اعلی مرتبه ورکوي. خو امتحان پې سخت نه سخت راولي. اوس دغه امتحان د دغه مثال د صحابه کرامو زندګۍ وګورئ، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندګي تاسو وګورئ. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي ما ته د نبوت په دې مرتبه کې دومره تکلیف او دومره سختې راورسوله شوې چې زما نه مخکې یو پیغمبر ته دومره تکلیف او دومره سختې نه وي وررسوله شوې. نو چې د الله پیغمبر دی او د الله تعالی په مخلوق کې الله تر ټولو نه زیات نږدې دی، په هغه باندې الله امتحانات راولي. نو په موږ او په تاسو به هم راځي، موږ او په تاسو به هم کله یو امتحان. ځکه دنیا دا د مسلمان دپاره قیدخانه ده. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمان دپاره قیدخانه ده. نو په قیدخانه کې انسان د خپل مرضۍ مطابق ژوند نه تیروي چې څه ورته د دې قیدخانې چې کوم واکداران دي د هغوی د طرف نه چې کوم حکم یې نو هغه به کېږي. نو لکه څه په حوالات کې انسان د دغې حوالات نه بهر نشي وتی. نو د مسلمان ژوند د شریعت د دغې حدودو نه دننه به ښه د دې نه به بهر نوزي. اگر چې دته دا بهر دنیا به ډېره ښکلې ښکارېږي، دا خلق په ورته ډېر ښه ښکارېږي چې څومره ښه خلق دی چې آزاد ګرځي، نه تې څوک تپوس کوي او نه بل څه. خو لیکن د مسلمان زندگی هغه به په دغه کې د شریعت د حدودو د شریعت د دغه کې چاردیوارۍ دننه به د خپله زندگی تیروي. او بیا په دې حوالات کې انسان ته خوراک هم د ده د مرضۍ نه ملاویږي که نه. اکثر د قیدیانو ته چاته دال ملاویږي او کله ورته صحیح. ټیک شوه؟ نو لہذا د مسلمان دپاره په دې دنیا کې ده چې د ده دا چې کوم منشا ده د ده خواهشات چې کوم نه هغه به نه برابرېږي. په دغه سره دا د ده امتحان دی، قیدخانه کې دی، په قید کې دی. بس د الله ر طرف نه کوم حکم دی دا حلال دی دا به خورې، دا حرام دی د دې نه به ځان ساتي. دی حرامو ته به نه نږدې کېږي، د دغه پابندي ده پې. ټیک شوه؟ او بله خبره شریعت چې کم نن هغه زمونږ تاسو ته یو دایره کار چې کم نن هغه مقرر کړی دی. بس په دغه دایره کار کې به ژوند تېرو. نو لہذا کله به یو حالت راځي، کله به بل حالت راځي، کله به یو سختی راځي، کله به بله سختی راځي. خو په دغه کې باندې به صبر کوو. نو چې کله صبر دې پې وکړو نو بس څه دی دغه د انبیاو هغه شیبه ده، دغه میشن د انبیاو دی. هغوی به په حالاتو په تکلیفونو سخت صبر به یې کړو. نو مونږ تاسو به هم صبر کوو. ښه